وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من دخل مسجدنا هذا ليتعلم خيرا أو ليعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. محترم ډیر زیات د برکاتونو ډک مجلس دی. علماء کرام هغه بیانات کړي. د علماء کرام سره ناس ته د خیر نه خالی نه. تاسو دونه سات غیثار شوي د علماء کرام سره. یو روایت می سورز مخ کې کتو نو پای کې دا خبره مولد امام رازی رحمت الله علیه خپل تفسیر کې دا روایت نقل کړي. و د یو عالم سره په مجلس کې یو سات ناستا د زر رکعات نفل عبادت نه بهتر ده. دومره ضروری خبره د یو عالم سره په مجلس کې ناستا. استاد وخت شو د علماء کرام سره ځکه زه وایم چې دا ډیر بابرکته مجلس ده. الله جل شانه خصوصي رحمتونه هغه دې ته متوجي دي. او دا ماشومان چې دا سر ته قرآن مجید ورسي حدیث شریف کې راځي چې دا په کم مجلس کې ناسي په هغه مجلس کې دعاګانې قبليږي. موږ په دعا به کله حرم شریف ته ځو، کله د خلکو خواله ځو، موږ ته دعا وکړي، کله یو ته وایو موږ ته دعا، کله بل ته وایو موږ ته دعا. دا ماشومان چې په کم مجلس کې قرآن مجید ختم کی حدیث شریف کې راځي د قرآن مجید اختتامی مجلس په دې کې دعاګانې قبليږي او فرشتي راځي او دا ماشومان چې قرآن مجید سر ته رسولي دا ماشومان په تندي باندې ښکلي. بل عجیبه خبر ده چې حضور اقدس صلی الله علیه وسلم فرمایل کله چې دا ماشومان قرآن مجید سر ته ورسي وې دي چې کله دعاګانې غواړي د الله جل شانه نه وې د دې په دعا باندې سلور زره فرشتي امين وې. سمرا سلور زره فرشتي دی په دعا باندې امين. دا حقیقت حال لري چې دا د برکت نډک مجلس دی. په دې کې موږ له پکاري دعاګانې وغواړو د الله جل شانونه. قرآن مجید دون عظیم کتاب دی، دومره لوی کتاب دی چې هر لحاظ سره او په هر طرف باندې انسان ته دا فائدہ ورکوي. دس یو جهت او دس طرف ته قرآن مجید نشته چې هغه فائدہ نه ورکوي. چا کله نه کله خلکو ذهن کې راځي چې قرآن مجید هغه څو پورې چا په ترجمه نه ویلې یا دې په معنا باندې نه پوهېږي، دې هېڅ فائدہ نشته، نه داسې خبره نشته. ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ترمذی کې روایت ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې د قرآن مجید په یو حرف باندې 10 نیکۍ ملاویږي. بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل زه دا نه وایم چې الف لام میم یو حرف ته، بلکې الف ځان له یو حرف ته، لام ځان له یو حرف ته، میم ځان له یو حرف ته، په الف لام میم 13 نیکۍ ملاویږي. نو اوس د الف لام میم په معنا باندې څوک ویږي؟ الف لام میم په معنا څوک نه ویږي. دا قرآن مجید ترجمه او تفسیر کې چاو کو او بیا د هغه په تحقیقاتو هغه د تحقیقاتو چې کومه دنیا د انسان او تورنه او دا ډیره لوی خبره ده. څومره دې تورنه وځي قرآن مجید ته دومره دې فائدہ سیوا کیږي. لکه مونږ وایو کنه په جنت باندې زموږ ایمان دې ته ایمان بالغیب وای، په جهنم باندې زموږ ایمان دې ته ایمان بالغیب وای. بالغیب دا چې اوس مونږ لیدل نه دې زموږ ایمان. په قرآن مجید باندې ایمان دې دا ایمان بالغیب نه دې ته ایمان بالمشاهده وای، چې دا زموږ مخې ته دی او موږ به دې ابزرویشن کو، مشاهده به کو، ګورو به وته په دې به تحقیقات کو، د دې هر خبره به مونږ راوباسو.
نو دا ایمان څه شی دی الله جل شانو ته پکار دی ایمان بالمشاهده ایمان بالغیب د قران بارک نه ایمان بالمشاهده د قران مجید بارک بیا چې انسان دی تورن نوزي قران مجید تنکل ناکل دی ناظره هغه دی وای ناظره وای د قران مجید دا غي ځان له فائدہ ده په یو حرف باندې ته نیکه ملایويږي کاغه وای اکه بیا دغه قران مجید حفظ کی دویم جهت که حفظ د قران مجید کې اندازان له فائدہ ده الله جل شانه به د قیامت پر ورځ باندې وای جزا زما بنده اے قاری سے د قران مجید لوستون کیا ته زدا است درجات یو په درجو باندې خېجه ای سو پر والناس تنه رسیدل الحمد والناس پر است درجه بنه ختمي نو دا د چا د لپاره فائدہ ده هغه سړي د لپاره چې قران مجید هغه حفظ بیا کو نور د ترجمه او تفسیر تلل شي هغه ته هم علم وایو د علم نه غوښت عمل نشته نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې په مختزمه کبان د ټولو لوی اعمال چې دا غیر لوی اعمال نور نشته غدري اعمال نبی کریم صلی الله تبرانی شریف کی روایت ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې د دې زمکه په مخ باندې درې اعمال سری چې داسې اعمال نور نشته الله جل شانو ته خو یا رسول الله کم اعمال لی نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایلی علم د قرآن او د سنت او دویم یا رسول الله نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي دویم جهاد دی فی سبیل الله او دریم څه دی یا رسول الله نبی علیہ السلام فرمایل کم سړی چې حلال رزق ګټي یا رسول الله ولید درې اعمال لټون لوی اعمال نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل دې وجه دا کم انسان چې د قران او د سنت علم هغه حاصلې نو دا د الله جل شانه دوستی حبیب الله دا الله جل شانه حبیبی یعنی محبوبی الله سره محبت کوي زکه یا رسول الله جهاد ولې عمل له نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل لانه ولی الله کم انسان چې په جهاد کې مشغول شي دا الله ولی دی او د الله جل شانه نږدې بند دی او یا رسول الله کم سړی چې حلال رزق ګټي دا ولې عمل له نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وجه کنا دا د الله جل شانه صدیق دی الله جل شانه دوست دی دا الله جل شانه مرګره دا دریونه اعمال هغه اعمال چې د انسان دوستانه هغه د الله جل شانه سره په دې دریو اعمال باندې جوړیږي بیا چې د قران مجید هغه ترجمه زده کی او د قران مجید هغه علم زده کی دام د لپاره ډیره لوی خبره ده او د دین پس کې د قران مجید تخپل ژوندۍ وقف کی دا بیا د ټول نه لوی مرتبه د دین باندې مرتبه بل نشته کزان خپل وقف کی قران مجید چې قران مجید هغه هر آیت ته وزګورم هغه به هم ناظر کوم هغه به هم حفظ کوم هغه به هم ترجمه کوم زبد هغه تفسیر کوم زبد هغه تحقیق کوم تحقیق دا معنی چې په هغه کې کوم ملغلری دی هغه به زرو باسم او استموي چې قران مجید په هر جهت باندې شه فائدہ ورکړي انسان دې مثال لزیده زموږ مشرانو موږ مثال لکه علماء کرام استادانو هغه به موږ ته مثال لکه د قران مجید مثال وي د دریاب دی دریاب او د سمندر مثال دی چې انسان د دې په خوا باندې تیر شي کنه لګرانیز دی شي او ته په خوا باندې تیر شي په د باندې خپل خپل هواګانی ولګي او کدا انسان دنه د دریاب ته ورشي ورنږدې شي بالکل جوخ شي دریاب وبد استعمال کی دام فائدہ ده بیا کده لګ نور ورننه وزي دریاب ته اذان سره کونډه او جال راوالي بیا د میان نسی په دریاب بیا سمیان هغه کور ته راوړي او ځان له سر کې وی خوري او سمیان هغه خرڅ کی ځان له بازار کې نورم فائدہ بیا یو انسان کدي دریاب ته لاندې مکمل ورنوزي هغه زنه د سپي روباسي او د هغه زنه عمل غلره دی روباسي دا غینه لوی فائدہ بلشته قرآن مجید ته سونه ورنږدې کېږي دې مثال د دریاب د ته فائدہ سی وکي قرآن مجید دې ته کې انسان خپل ژوندۍ وقف کړي د حیرانی دو داس خبر نشته ګوره یو خبره به تاسو کله نه کله زموږ ډیر اغرونه چې د هغه په دین اسلام په ډیرو خبرو باندې اعتراضات دي هغه تاسو د قرآن ختميږي کنه ختميږي تاسو خو د سوار له سوکارن لګیا دغه یو کتاب زوتوي بس بل سکار مشته کې نشته موږ ته نه د قرآن مجید ملغلری هغه چرته ختميږي او تاسو ته عجیب خبر او کم حیران بش ما چې اوس په رسونه کتلی دي کنه نبی کریم صلی الله علیه وسلم د زمانه نواله اوس پوری تقریبا 1400 کال شو په دې ټول دور کې چې ما څومره تفاسیر داغه سټډي وکړه او
اسونه تفاسیر هغه موجود دي او مونږ سره دي کم زموږ د نظر نه تیر شوی دي تمام تفاسیر د یو آیت مبارکه بارکی کته تحقیقات وګوري ناغه ټول 580 تن رسی ټول چې راجمه کې 580 تن رسی دغه تحقیقات په مختلفو تفاسیرو او عجیبه خبره ده چې حضرت امام علوسی رحمت الله علیه په خپل تفسیر روح المانی کې او امام سیوطی رحمت الله علیه په خپل کتاب الاتقان فی علوم القرآن کې ناشنا خبر لیکلی ده وې د قرآن مجید د هر آیت مبارکه شپږ زره مطلبونه دي څومره مطلبونه دي شپږ زره نه 50 پیتا او سل او 200 په خاني علما او رئیس پر اسوار لسو کاله کې ما او تا بسکو زره پردوش حملو ته خپل برید خریو بل سکار وم نه پلان کې دا ویلی دی پلان کې دا ویلی تاسو ویلی تم سو کنه نو قرآن مجید د تحقیقات او کتاب د هغه چا لپاره کم انسان هغه تخپل ځان وقف بیا چې د تحقیقات کې په قرآن مجید کې قرآن مجید خپل ځان ورکی د په معاشره کې چوت دل الله جل شانو عزت ورکی په معاشره کې تاسو د پیښور خلک یو د شیرګړ سړی ما شیرګړ په باندې کې اوسېګم او تاسو ټول ما ته ناس زما خبر اورئ ځکه دې په شامن یو کتاب د جګه تمغه کلام الله وایو دې تمغه کتاب الله وایو هم مشرانو ای بخپل کتابونو کې عجیب مثال ورکړي وی الله جل شانو قرآن مجید کې فرمایي بسوره واقعه کې چې فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظيم انه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه الا المطهرون الله جل شانه وی چې دا قسم خوري الله جل شانه بیا قرآن مجید تذکرہ کوي دا قرآن مجید سره لري انه لقرآن کریم علماء کرام ناس دا کریم په معنا د مکرم دی مکرم مطلب دا قرآن مجید خلق له عزت ورکړي ډیر زیات لوی عزت ورکړي انسان له دون عزت ورکړي مثال درکم علماء کرام فرمای تاسو چرته غته لیدلې کنه غته کاغذ غته دا چې زه په ځای پرتی دا ماشومان مونږ بچ واړو په سکول کې پرزبي مم کوله دا یو طرف ته مې یو شر به داسې بل طرف ته مشت په غتو بمدا لوبي کولی اداغه چې مشران زمون په باندو کې دغه غته د مشرانو په لاس باندې ورل بیا او د سوچو دغه غته باندې او د سوچو در دې حیثیت ته دی غته خدا غته چې کله د قرآن مجید سره ولګي کنه الله جل شانو بیا ویلا یمسو الا المطهرون اوس ته دې له غندلا سم نشور وړي دومره لوی عزت ته هغه غتی چې بیجان سیس دی او دغه حیثیت چې د قرآن سره ولګي دونه عزت وته ملاو شو نو اشرف المخلوقات انسان که د قرآن مجید سره خپل ځان لګي نه الله جل شانو بدل عزت نه ورکي ولې به نه ورکي الله جل شانو نو خلک چې څومره چوت شوي دي په معاشره او څومره خلک هغه تاسو تخکاری په امت مسلمه کې چې کامیاب شوي دي هغه په شامل صرف قرآن مجید قرآن مجید د وجه هغه کامیاب شوي دي دسه کامیاب شوي چې د هغه د کامیابی هغه حدود کراس کړي دا سه عجیب امام رازی رحمت الله علیه د زمانه لوی امام تیر شوی د مونږ زمون چې کوم علماء کرام دی هغه چې کله د امام رازی نو موري کنه د امام رازی د کتاب نه لګ داسې په څنګه باندې تیریږي ویره سړی کتابونه ډیر ګران لیکلي دي یو تفسیر لیکل دی په 2 جلدونو کې التفسیر الکبیر خپل نوم دی تفسیر مفاتیح الغیب واقعي چې مفاتیح الغیب دي د غیب او چابیان چې الله جل شانه علماء کرام لیکي وی الله جل شانه وی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه پسند نبی علیہ الصلوۃ والسلام معجزه الله جل شانه خي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د وفات نه پس هم الله جل شانه داغه په امت کې معجزې مونږ ته خي نو چې امام رازی رحمت الله علیه هم هغه معجزه ده چې الله جل شانه د نبی علیہ السلام معجزه خودلې د په امت کې دا دون لوی انسان تیر شوی ډیر عجیب الله جل شانه په ذات او په صفات باندې په شل جلد کتاب لیکل صرف د الله بارګي چې الله سوکته شل جلدونو کې کتاب لیکل المطالب العالیه د حیرانې دو د حیران بشو ده د انسان له الله جل شانو سور کړ نو په زمانه کې خلک را پاسې ده او چې د تفسیر کبیر چې د امام رازی دی فيه كل شيء الا التفسير په دې کې هر یو څه ته تفسیر پکې د قران نشته تفسیر پکې د قران نشته ولې پکې تفسیر د قران نشته ځکه وي مونږ به پوېګو نه چې ته په نه پوېګنه ته دا باندې کې چې بده کې تفسیر نشته نبی خلکو داغي سوکلا داغي اصلاح وکړه فيه كل شيء مع التفسير پدې کې هر یو څه د سره د تفسیره دا عجیبه کنن سبا یو انسان غواړي چې د الہاد او د استشراق خلاف کار
وکما هغه خلک چې زمونږ دین اسلام بدنامي قران او سنت بدنامي دغه د پرده یو علاج دی چې بس د تفسیر کبیر مطالعه ټول د امام رازی رحمت الله علیه کتابونو وګورئ دا د هغه آسان علاج دی بس الہاد سره خپل داغي خپل دماغ خو نشته ملحدان چې دي کنه کله تاسو ته وي الله څوک ته الله نشته کله ته وي پیغمبر نشته دا تاسو چې قصې دي کله ته وي دا قران د الله کتاب نه کله قسم قسم اعتراضات کوي قسم دا د دې خپل دماغ نشته چې دا اعتراض وکړي دا د شکار کوي چې د دې زموږ مسلمانانو چې کم مخکینی فلسفه تیر شوی دي امام رازی تیر شوی دی امام غزالی تیر شوی دی هغه چې کم کتابونه دي نه هغه دی راچوت کی او هغه ترانسلیټ کی هغه دغه ترجمه کی په انګلیش کې او هغه د انګلیش کتابونه ګوري یا په اردو کې ګوري نه الته امام رازی رحمت الله علیه د قران مجید په یو آیت اعتراض کړي به جوابونه ذکر کړي اعتراض کړي جوابونه سوال دغه جوابونه سوال نو د راشي ملحد صاحب راشي د جمعه ته امام سره کینی امام صاحب وای ته ماته ثابت کا کنه چې دا د الله کتاب دی بیا وته دا وای څخه وای مولوی صاحب وجستانه تاسو کوم وای دا قصه ټیک ته وای دا حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم په غار حرا کې وکنه غار حرا کې التبتلو مراقبه وکول نبی کریم صلی الله علیه وسلم او یو ورځ یو فرشتہ رااله وای تاسو ته جبرئیل وای هغه فرشتہ رااله بیا هغه فرشتي ول زور ورکوته چې اقرا هغه وته چې ما انا بقاری زه خو نشم لوسته او بیا د اخر کې 15 ایتون نازل چې اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم واذا واقید سے نازل شوی نو مولوی سے وتی او جی هم دغه شان نازل شوی خو نبی علیہ السلام ته پته وې دا چې دا جبرئیل نبی علیہ السلام ته پته وې دا خو شیطان هم کې دي ځکه تاسو وایي شیطان بار شکل کې راتلی شي نو دا خو شیطان هم کې دي دلته مولوی سے دغه دماغ کارونه کوي هلکه دای سوي ماته دا سړی خو ډیر نقصان دي مولوی صاحب سره عجز سره نور سنئ ته کمزوري زما په شان ته سره نور سنئ هغه ته وي دا باریکه مسلې دي کې ګوته مو کافر بشي نور د سره باریکه مسلې دي کافر بشي نه د سینه دا اعتراض امام رازی رحمت الله علیه کړه د حضرت جبرئیل باندې او د نبی علیہ السلام په وحی باندې او د هغه د دنیا جوابونه کړي دي لاندې اق اعتراض دی راچوت کې دلته مسلمان معاشري او د یونیورسيټو والو او د کالجونو والو د خلکو د غي ذهن په دې باندې جوړی چې نه الله شته نه پیغمبر شته او نه جبرئیل شته او نه قران مجید شته دا ټول افسانې دي او تاسو ځان قصې جوړې کړې دي بس دا روزانه دا زهر زمون په دماغ کې داخله کوي نو خبره می دا ذکر کوله کو قران مجید سره زمون تعلق پیدا شو کنه بیا موږ ډیر لوی د امام رازی هم د خلک امام رازی سره اسمان نه نو راکو شیخ انسانو کنه اوس 800 کاله مخکې درشي وي انسانو او مهنت وکړو په قران مجید کې کم زیاته ورسید په هر زمانه کې الله جل شانو د رازی غوند خلک پیدا کړي د امام رازی غوند نو ولې پیدا کړي زکه پیدا کړي چې هغه قدر کې د هغه سیس چې الله جل شانو نازل کړي د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه سیس قدر بس یو اخیری واقعه تاسو ذکر کوم امام رازی رحمت الله علیه هغه خدیش دا واقعه تاسو مان اوریدلی می امام رازی رحمت الله علیه ډیر زیات په تکلیف باندې علم زده کو ډیر زیات په تکلیف باندې دا غو نوم هغه جوړ شو په معاشره کې ډیر لوی انسان ډیر عجیبه او ډیر په سختو باندې امام رازی صاحب چې زمو په سړک کې تکبر نه پسوته لس کاله می د الله جل شانه په جمعات کې دا په کور کې می جارو ولا صفائی می وکړه الله زما د ځلن تکبر لره کو د قران مجید علم را الله عاجزی قرآن مجید علم ملاویږي بس باندې عاجزه باندې الله تعالی د قرآن مجید فلسفه وي سوره اعراف شت کې الله جل شانه فرمای ساصرف عن آیاتی الذين يتكبرون في الارض بغیر الحق الله جل شانه فرمای کم خلق چې پزما کې ناحق تکبر کې دی مخونه بز د قرآن مجید نه واړو قرآن رانه از نه کو د قرآن مجید اصل علم بدیل نه ورکو امام رازی تفسیر لیکل شي په دې زمانه کې زول تفسیر نشم لیکل وجه شی تکبر دی ځان لوی حساب ولي ز عالم یما ز چوت یما ز مالدار یما ز پلان کې یما او خلکو تسپکو ګوري او د الله جل شانو قوانون لته ورکی دې تکبر موږ تباہ او برباد کو زموږ ژوندۍ دی ورانه امام رازی رحمت الله علیه هغه امام شو د مشهد په خار کې د مشهد چې کوم مشهد په ایران کې خار دی داغي چې کوم جامع مسجد او باغی کې امام شو زموږ والد سے بدا واقعا موږ ته ذکر کول او چې ځکه ایران ته لاړم نو والد سے منطقي او داغه عجیب سوچو نو زه دا منطقي سړی کنه د شکی شانتي دا د په دلار باندې روان یو د بجلی د تارون لاندې د نه پاس کیږي ویره د څه پته لګی دا خو سدي کې دې شي احتمال شته در اپری وته په دې کې دې شي د تار دا اوښ لګیو د بجلی دا تار په ما باندې را پری وځي
دا منطقي دا شکی ټایپي زموږ والد صاحب فرمایل چې زه کله ایران ته لاړم مشهد ښار کې د امام رازي رحمت الله علیه چې په کوم جماعت کې امام و کنه بادشاه امام کړی و د شاهي خاندان امام نو هغه جماعت ته لاړم هغه جماعت کې چې ما وکته نو د هغه جماعت یو د یو سیز اوږدوالی کنه یو د یو سیز پلنوالی د هر یو سیز اوږدوالی سیوی د هغې د پلنوالي نه نو زه په هغه پلنوالي کې د هغه جماعت روان شوم ما چې محراب ته ځان رسوم وایي زه روان ستړی شوم خو محراب ته ونه رسېدم د هغې حال دومره غټ و د هغه جومات چې تلم پکې او محراب راونه رسېدو وایي اخره کې مې سوچ وکړو چې یاره چېرته زلزله نه شي بیا به د دې نه وځم څنګه وایي محراب ته ونه رسېدم د هغه ځای نه راواپس شوم او خپل ځای مې پرېښود نو واقع دا و چې امام رازي رحمت الله علیه هغه بادشاه سلامت التسکو الته بادشاه سلامت ډیر زیات هغه زمانه د امام رازي تابعدار او هر خبره به د امام رازي رحمت الله علیه هغه به منله نه ورځ امام رازي رحمت الله علیه د جمعې مونځ لنه رات بادشاه سلامت راغی چې امام صاحب نه راغلی حضرت نه راغلی امام رازي رحمت الله علیه نه راغلی جمعې مانځله خان نه راغلی ولې نه راغلی جو پته نه لاړ شي تپوس ته وکړي امام رازي رحمت ته بیمار نه تکلیف وته نه هغه چې خلک رااله تپوس وکړي امام رازي ته دروازه وټکول جی بادشاہ سلامت وي چې تاسو مانځله راځي کنه راځي وای نه جی نه درځم ولې نه راځي د جمعې مونځله وای بادشاہ سلامت ته وای چې ستاغه ټانګ نه اته چې خلک راوړي دلته دراوري هغه نه غار سلر کنه دا ټانګه د خپل شابه نیوچته کا او زما کور تراشه او ما په دې ټانګه کې کینوا او په خپل د ټانګه ځان پورې وتړه د جمعات نه محراب پورې ما بوزه په خپل اوږو باندې نو زه بیا د جمعې مونځو کوم ګینې کوم د ځان له د جمعې مونځونه کوي مولیان څه کم خو نه دي ډېر شی دي هغه خدا څه خبره شو یم هغه بادشاه سلامت را پاسېدو ټانګې راچو تکړه یو نوکر وته جی ماته پرې دی بل غلام او خادم وته ماته پرې دی بل وته ماته پرې دی نه هغه امام رازي زمانو مغسته بادشاه سلامت وي امام رازي وي زمانو مغسته وي بل چاته ځان شم پرې هو او زه ټیک تا ټانګې پزان پورې وتړله امام رازي رحمت الله علیه د کور دروازې د هغه مخې لراغه امام رازي رحمت الله علیه ته دروازه وټه حضرت زراغله امام رازي جزء جمعې مانځله بادشاه سلامت امام رازي په ټانګه کې کیناو امام رازي راوستو جمعه ته پورې امام رازي رحمت الله علیه هغه ته وی جی وی زه خستا هر یو خبره منمه وي دا نن دې زما امتحان ولې واغست ما چرته داسې شوي چې ستا خبره مې نه منلې نه جی وی داسې نه دي نو ولې دا نن امتحان واغست وی د دې خبرې جواب بدله سبا درکړم سبا راشه جمعات ته بیا بدله دې خبرې جواب درکړم امام رازي رحمت الله علیه خطبه جمعې مونځ واپس لاړو د هغه ځای نه امام رازي رحمت الله علیه سبب بادشاہ راغی داغه خواله چې وی کته په جمعات کې خلک دون غټ جمعات مخ کې تاسو تما صفات وکړو په جمعات په پیزار ځای کې موږ ته پیزار ځای وایو په هغه ځای کې هم د خپې د لګولو ځای نه دومره رشو په جمعات کې چا سره یو کتاب چا سره بل کتاب چا قرآن چا حدیث چا فقه چا منطق چا فلسفه چا یو کتاب چا بل کتاب دای راغسته جمعات بالکل فل مکمل بادشاہ سلامت امام رازي خالصان حضرت په داخلك دل دسک وې دا خو سه پورې دی خلکو سره شوق نو د قرآن مجید سره په جمعات کې خودونه غنه ما چرته نه دي دا نن سي چل شوی او دی خلکو خو د دین سره شوق نو نن سي چلو امام رازي رحمت الله علیه فرمایل چې د پرونه پورې د خلکو په زړونو کې دین اسلام او د قرآن او د سنت او د هغې سره د متعلق علوم د هغې هیڅ فکر او د هغې سوچ او قدردانی نه وه خو چې کله تازه پرون په شا باندې راوستمه نو هر پلار خپل بچي ته ووي چې بچیا که تا د قرآن او د حدیث علم زده کو بادشاه سلامت پر بیا په خپل اوږو باندې ګرځوي نو د هغې په زړونو کې قدر پیدا شو نن په جومات کې ځای نشته نو که د قرآن او حدیث قدر مونږ وایو که نه په معاشره کې ډمان پیدا کېږي او صحیح سړی پیدا نه شو په معاشره کې ګڼکپان پیدا کېږي او صحیح سړی پیدا نه شو ولې نه پیدا کېږي ځکه مونږ ګڼکپ اپریشیټ کوو د هغه حوصله افزایي کوو دو نمبر سړي د هغه په شا باندې ولاړ د غلط سړي په شا باندې ولاړ چرته یو سړی چې هغه قرآن مجید په هغې کې فرسټ پوزیشن والی هغه هم څه ور نه کړه او په سکول او په کالج کې چې پوزیشن والی مونږ هغه له هر څه ورکوو هغه بچی هم ډېر خوښي چې په کالج او په یونیورسټۍ کې او هغه بچی هم لږ کم خوښي چې کم په مدرسه کې سبق وایي هغه سړي له خرچه نه ورکوو چې مدرسې ته ځي وایي زه وظیفې خوري او په جومات کې اوسېږي او هغه سړي باندې ډېره غټه خرچه کوو کوم چې په سکول او په کالج او په یونیورسټۍ کې یعنې وګورئ چې په یو کور کې چېرته طالب وي د یونیورسټۍ طالب علم وي وګورئ چې د طالب د مدرسې د هغه د فیس څه پوزیشن دی او د یونیورسټۍ د طالب علم د هغه د فیس څه پوزیشن دی
ستا بچي هغه یونیورسيټي ته 100 پیسې وړي ستا بچي مدرسې ته او جمعات ته 100 پیسې وړي تاغیله سونه فیس ورکې او د جمعات استاد له سونه فیس ورکې ته چې کله د شپې په واده کې هغه ډمان راولي وجړاګان راولي هغه له سونه پیسې ورکې اته چې کله یو عالم دین راولي هغه له سور د دې د پار نه کوم چې مال سوک سره کی الله جل شانو زه دینه ساتلې ما الله جل شانو د هغه خزانه ډیر لوی خزانه دي دا نه ما مثال ورکوم سره چې زمون پسله کې څه قدر ده او دغه بیا زمون د ماشومان چلیز د کوي څه کوي دا زمون د بچي د یونیورسيټي ته په یونیورسيټي کې د سونه وخت لري ټول هفته د په هاستل کې پروتي او د په جمعات کې سونه وخت لري دا د کالج د ماشوم اته غنټه او د سکول د ماشوم اته غنټه په سکول او په کالج کې تیری دا په جمعات کې اته غنټه تیرولې شي نشي تیرولې قران مجید 15 منټه درس ته کې ناشته نشي کې ناشته بیا به خود هغه شان خلک پیدا کیږي د خلک نشي پیدا کېږي چې خلکو ته راضي وندګي خلک خو الګ پیدا کیږي چې خپل ژوندۍ وقف کړي د الله جل شانو کتاب الګ پیدا کړي خبره مې دا ذکر کوله چې دا با برکت مجلس ډیر لوی مجلس ته وجه سره دی په شامن قران مجید د دې خلکو دعاګانې قبليږي ولې قبليږي ځکه په شامن قران دی خلکو له الله عزت ورکړي دی کو څوک عزت ورکړي کنه ورکړي هیڅ پروا نشته الله جل شانو عزت ورکړي ځکه الله جل شانو دا فیصله کړی په خپل کتاب کې زه هم دغه شان دي الله جل شانو دی اصل قدردانی قران او د سنت غزمږ نصیب او ګرځي الله دې عمل کولو توفیق راکړي دا مرګري دا ډیر زیات زورور دا می عبد البصیر صاحب ډیر زیات زورور دی او ډیر زیات بے تکلف هم دی ما دې ته ډیر د مخ کنه تقریبا سلو میا صاحب سلو 15 میاشتې بکی غره دی خبر زه په پروګرام کې دی چې مال وخت راځي نو مې څه ګورو به مړه دستاربندي وي چرته وي به ان خطه او موت لکه زدون لري سفر کله یو بانا کله بل بانا خو سړی قلهریدونه نو چې خامخا برازي او خلک په مدینه تاسو د دینداري علامت ته په اگست کې میټه مور کړو په اگست کې په اگست نه دې ټیم ورې شپږ میاشتې وشو تقریبا الله جل شانو دې استاد د امینه محبت او استاد د دینداری دی الله قبول کړي او الله جل شانو دې دې او دې مشرانو دا دې کې مې قربانې دین د پاره دې کوم امینه دین اسلام سره او قرآن سره او سنت سره الله جل شانو دې ټول غمینه قبول کړي او الله دې استاد د امینه قبول کړي او الله جل شانو دې استاد د راتق قبول کړي او صرف دونه مهربان ما پاسه سربندي کوي پاسه ما دغه کې په خلکو کې ما ډیر زورور خلک مونږ زموږ د مردان خلک زورور دي او د پیښور خلک چې څونه زورور دي او د بونیر خلک چې کم زورور دي کنه پرې خودل نه کوي زه ته واپس کېږم زه ته په بل ځم پرې دی مینا دا چې کار وکي الله جل شانو دی بس تاسو ته دعا کوم او تاسو ماته دعا کوي په خیرونه ډیر خلک دي کنه که زه په خیر کوم ادویم پروګرام دی خبره نه پاتې شیدل ته بلاره کې پروګرام دارمنګو کې دارمنګو پسې یو قصه را یاد شو کوم نه غلطه قصه نه ده اصل کې دلته یو سړی پاتې شوی دی علاقې مولانا عبدالحق دارمنګي سي هغه زما په تفسیر کې په دوه واسطو استاد دی مولانا عبدالحق دارمنګي سي تقریبا په مړومبي مفسرینو د پښتو چې کوم تفسیر لیکل مولانا عبدالحق دارمنګي سي زما استاد زما والد صاحب رحمت الله علیه هغه استاد مولانا عبدالغفار صاحب رحمت الله علیه مولانا عبدالغفار صاحب په تفسیر کې استاد مولانا عبدالحق دارمنګي صاحب رحمت الله علیه الله دې تاسو دا سعی او دا مهنت او دا امینه محبت قبول کړي جزاکم الله خیر د سربندي کیږي مخ